په دغه میاشت کې به د بعضې کارونو ځان ساتو. هغه یو کار دا دی چې کال کې څو ورځې دي؟ 354 یا 355. یو ورځ چې راکمه کړه یا دا 2 ورځې او دا نور ټول کال زما د طرفه درته اجازت دی چې هره ورځ هدیرې ته ځئ. د مور او د پلار قبر ته هره ورځ ځه. عبدالرحمن بابا هدیرې ته هره ورځ ځه، خو د عبرت په نیت باندې ځه او په دې نیت ځه چې ما ته عبرت میلو شي او زما د تلو د وجه نه د هدیرې د مسلمانانو ته فایده میلو شي. ذکر وکړم تلاوت په ثواب هغې ته وبخم. خو د محرم د میاشتې په 10 تاریخ باندې به هدیرې ته نه ځئ. نه د الله پیغمبر تللی دی، نه کوم صحابي تللی دی، نه کوم تابعي تللی دی، نه فرض دی نه واجب دی. او موږ تاسو به ځان باندې لازمه کړئ. دویمه خبره ده که بالفرض لاندې نه منع کېږي نو بیا مسور او شنې او دال او پرخې په قبرونو باندې مشین راواله چې ته یو غریب دی ورکه یا دغه دال راواله ده او پسې باندې دړې راواله او ګاونډ کې به یو مستحق هغې ته ورولېږ. دغه رنګې نعوذ بالله د محرم په دې میاشت کې به محرم دا میاشت به سپېره میاشت نه ګڼو. د سپېرې په نظر به ورته وکړو. د محرم په میاشت کې به د خپلې لور او د زوی د رخصتۍ نه، د واده نه، د نکاح نه، د ولیمې نه به ځان نه ساتو چې کینې دا ګناه ده. نعوذ بالله محرم محترمه میاشت ده، مبارکه میاشت ده. لهذا ودونه به هم پکې هم کوو، نکاحونه به هم پکې کوو، ولیمې به هم پکې ورکوو. اسم معنا ته نشي بدله عبادت.